د خیبر ضلع په تحصیل باړه بازار او جمرود بازار کې که یو طرف لا هر چا په روډ باندې خپله اډه جوړه کړې نو بل طرف لا په روډ باندې د سبزی او فروټو خرڅونکي ریړې هم ودرولي. د دې سره سره دوکاندارانو هم هغه لارې بند کړي په کومو باندې چې خلک تګ راتګ کوي او سامانونه یې پرې ایښي. د کومې له وجې چې نه یوازې ډریورانو ته بلکې پیدل تګ راتګ کوونکي خلک هم د سختو ستونزو سره مخ دي. ما شفاعت نمادو ډېر سخت تکلیف دی چې د خلکو د روډ بند وي او نه بیمار خلک په ټایم رسولی شي او روډ مکمل بند وي. جد خون من نمادو حکومت هم چې کم دی هغه کوي هغه خبره نه کوي چې کوم عوامو له هغه وي پکې دومره یو هغه جوړه کړي طریقه جوړه کړي چې پکې لاب جاب وشي او هغه خبره په هغه طریقه باندې ونه شي. لکه د تصور میټینګونه پکې وشو چې دا موږ وګوستو یو غغله خو چې کندي کامیاب شوي پکې نه دي. ورګونه دي د میدان خلک دي د شوکاس جمرود د کارخانو د هغه پرې سربند د پشتاخارې دلې چې کوم دي اکو خیل میری خیل د داره پرې ټوله لوکا چې کوم دي او سخت ستونزو سره چې کوم دي مخامخ دي. سړک باندې رړه او درسن او رشکا در ټول ختم شي او په هغه کې ودرېږي بازار کې نه اډې ورکړي شي. دومره ولادارو چې لیار از دو دقیقه و جمعه تانکا ما یور محمد نمادو نه ول ډېر به صبح تکلیف دی هغه وړ کې په کوت کې وي او نور پاندو کې په سر باندې وي او موږ ټول بس په دغه سي کله لار رواني او کله بار روان. د خیبر ضلع جمرود او باړې د سیمې خلکو مطالبه وکړه چې د تجاوزاتو په سړک باندې د ریړو ودرولو او د غیر قانوني اډو پر ضد کاروایي وکړی شي. څرګنده دې وي چې د دې حوالې سره دوی په سوشل میډیا باندې هم د کاروایي مطالبې کوي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.